صلی علی رسوله الکریم. اما بعد مسلمان ورونو زه نن یو مقدس رشتې باره کې تاسو ته میسج پرېږدم. چا چې ودونه کړي د هغې دپاره هم او چا چې ودونه نه یې کړي د هغې دپاره هم. یو مولي صاحب خبره کوله، وایي ستاسو د دنیا چې دا کمې بیبیانې دي ستاسو نکاح کې دي، نو وایي دا به ستاسو په جنت کې ستاسو د حورو سرداران وي. نو جی یو غمزپلی پکې ناست و هغه تندي له داسې کړه سترګو، وایي مولي صاحب وی هلته به تنده خلاصېږو. نو دې رشتو کې ولې دا زور رالی، دا نفرتونه ولې سوا شوي؟ اوس به موږ د نبي علیه السلام په زندګۍ باندې لږ نظر واچو چې نبي علیه السلام خپلو بیبیانو سره څنګه رویه کړې ده. نبي علیه السلام عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله چې زه راواده شوم نو زه دومره وړه وم چې ما به د ګوډیانو سره لوبې کولې، او نبي علیه السلام به موږ سره وړه ښکل وړه د کور ټول کارونه به یې موږ سره کول. جي د دواړو جهانونو سردار. او یو ورځ په سفر باندې موږ روانو، نو نبي علیه السلام ما ته وایي عایشې وایي خوښه دې نه ده چې منډه ووو؟ ما ورته د الله رسوله څنګه دې خوښې؟ نو بس صحابو چې نبي اسلام فرمیل شابئ تیز شئ تیز لاړ شئ. کله چې هغوی د نظرونو فنا شو نو بس مونږ منډه شروع کړه. نو دغه ټایم کې زه لږه وچه ومه او نبي علیه السلام صحتمند و. نو وایي د نبي علیه السلام نه ما منډه وګټله، زه ترې مخکې لاړم. څه موده پس بیا موږ داسې په سفر باندې روانو، نبي علیه السلام بیا ما ته فرمایي عایشې وایي منډه نه و؟ ما ورته د الله رسوله څنګه دې خوښې صحیح ده؟ نو بس وایي بیا مونږ منډه کړه. نو وایي په دغه ټایم کې زه لږه موټی شوي وم غټه شوي وم. نو وایي نبي علیه السلام ما نه منډه سیوا کړه او ما نه منډه وګټله. نبي اسلام ما ته مخ مبارک داسې راواړو او وایي عایشه هذه بتلک دا د هغې رسم او د هغې منډې مقابله ما وګټله ښه برابر شو. هذه بتلک بس برابر شو ښه، یو پیرې تا ګټلې ده بله پیرې ما ګټلې. دا منډه څوک وایي؟ د دواړو جهانونو سردار. نن سبا څوک د خپل بیبي سره داسې کار کوي تاسو راته ووایه، خلک به ورته څه وایي کېنه وایي دغه تاسو ته ښه پته ده. نو دا ولې؟ اوس ګوره عربو کې به دستور دا و چې کله روټۍ به یې خوړه نو غټې غټې بوټۍ به وي، غټې غټې روټۍ به ماتې کړې بوټۍ به وي. نو نبی علیه السلام عایشه رضی الله عنها چې د کم ځای نه به چک عایشې رضی الله عنها وو که نه د کمې نوڼۍ نه، او عایشې رضی الله عنها به هغه نوڼۍ کېښوده داسې. نو نبی علیه السلام به هم د هغه ځای نه چک و، هغه ځای باندې به شونډې مبارکې ایښودې په کم ځای چې عایشې رضی الله عنها شونډې مبارکې ایښي دي. کله چې به عایشې رضی الله عنها وبس کلې په کم ګیلاس باندې کم لوښي باندې او د عایشې رضی الله عنها شونډې مبارکې به په کم ځای باندې پرېوتې وي، په هغه ځای به نبي علیه السلام خپلې شونډې مبارکې ایښودې او عایشې ته ته به یې کتل چې دا ماته وګوري چې په کم ځای باندې خپل خوله مبارکه ایږدي او څکلې به. دا ولې جي امت ته تعلیم دی چې د ښځې د خاوند دا رشته دا ډېره مبارکه رشته ده. په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه مینه محبت د خپلو بیبیانو سره ژوند تیر کړی دی. او نبی اسلام فرمایي زه ګوره د خپلو بیبیانو سره مینه محبت تاسو نه زیات کومه، و تاسو هم پکار چې د خپلو بیبیانو سره مینه محبت وکړئ. اوس ګوره ښه اوس کله چې دین اسلام ښځم خبرې چې به د دې خاوند په ما څه حق دی او دا خاوند هم خبرې چې د ښځې په ما باندې څه حق دی، نو زه ته یقیني خبره کوم دغه کور بیا جنت دی. دغه کور بیا د خوشحالو یوه ذریعه ده. اوس ګوره کله چې خاوند راشي که نه کور ته او دا ښځه ورپاسېده او بې تپوسې د خپل خاوند په لاسونو باندې زور کړه، په خپیو وله زور کړه بې تپوسه او ورته مسکی شوه، نو د دې ښځې په عملنامه کې الله جل شانه د 7 تولې د سونې د صدقې ثواب لیکي. خپل کور کې هر ورځ ګوره دا ثواب بیبیانې ګټلی شي. خو کاش چې خبرې د دین اسلام نه که نه بس وایي واده وایي واده زوی له واده لور له واده څه خو ورته خایل پکار دي که نه چې څه حق ته اسلام ما ته څه وایي دې رشتې باره کې. نو الله جل شانه د 7 تولې د سونې د صدقې ثواب لیکي. او کو چېرې خاوند ورته وي چې راشه ښځې زما په خپو درد دی او ما لږه چاپي وکړه ما له چای پخه کړه او په سر راله
زور کا نو د دغې ښځې په عملنامه کې الله د چاندۍ د 7 تولې د چاندۍ ثواب الله لیکي. نو ګورئ په لږو لږو موقعو څومره ثواب مونږ تاسو ختمو. اوس ګوره فاطمه رضی الله تعالی عنها د دواړو جهانونو د سردار لور وایي فاطمه دا زما د زړه ټوکړه ده او چا چې فاطمې چې تکلیف ورکړو ما ته یې راکړو او چا چې ما له تکلیف ورکړو نو هغه الله له تکلیف ورکړو. اوس دومره مینه محبت ورسره نبي علیه الصلاة والسلام کوي. اوس ګوره کله چې فاطمه رضی الله تعالی وفات کېده که نه نو خوب یې ولید. خوب کې نبي علیه الصلاة والسلام یې ولیدو خپل پلار سپسې ګرځي. بابا جان یې خوب کې ولیدو نو دا خپل بابا جان ته بابا جان سپسې ګرځي. ای فاطمې وایي تا پسې ګرځم. وایي کوم ځای کې؟ وایي زه دا یم. چې کله راپاڅېده نو علي ته وایي علي زه وایي دنیا نه ځم او زما ټایم نږدې دی. په دغه ورځ باندې روژه وه د فاطمې. علي رضی الله عنه ته فرمایي وایي فاطمې روژه خو ماته که که نه وایي ته به په دې حالت کې ځي دنیا نه وایي روژه ماته که. فاطمه ورته وایي ما ته خپل بابا جان خوب کې ویلي دي چې پېشمنۍ د علي په دسترخوان باندې وکړه او روژه ماتی به ما سره زما په دسترخوان کې 6 میاشتې پس نبي علیه الصلاة والسلام د وفات نه 6 میاشتې پس فاطمه رضی الله عنها دنیا نه تللې ده. اوس ګوره ښه کله چې وفات کېده نو علي رضی الله عنه ته وایي علي وایي ما ستا حق نه دی ادا کړی. ته خاوند چې کوم حق دی ما نه دی ادا کړی. زه چې کله نه ستا په نکاح کې راغلی ما نو علي ته ډېر په دردونو کې زندګي تا تېره کړه. اوس ګوره ښه دین نه خبر ده. اوس خاوند ته دا نه و چې ټول عمر زه ستا نه په اور کې ولاړ او چېرته دې خوشحالي مال را نه کړه. نه 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 پته ده ورته چې خاوند زما دپاره جنت دی زما دپاره د جنت دروازه ده زما دپاره د آخرت د راحت سبب دی. څه ورته علي وایي کله چې تاسو زه ستا په نکاح کې راغلم نو وایي تا چېرته زندګي ښایسته تېره نه ده کړې زما د وجې نه. اوس ګوره علي رضی الله تعالی هم خبره دی چې ښځه څه ته وایي ما باندې څه حق دی. نو دې ټیم کې ورته دا نه وایي چې بالکل ته چې راغلی نو زما زندګي ټوله سنسان ده او ستا د وجې نه ما چېرته زندګي خطر. نه نه دین نه خبر دی جي. دې ټیم کې ورته څه وایي علي فاطمې وایي دا ته څه وایې؟ فاطمې وایي ما ستا حق نه دی ادا کړی او زه ستا نه معافي غواړم او ته خو د دواړو جهانونو سردار لورې ستا په وجه خو زه د نبي علیه الصلاة والسلام په خاندان کې شمار شوی یم او د نبي اسلام داماد یم. فاطمې ما معاف کوه. د کله نه چې ته زما نکاح کې راغلی فاطمې ما ستا حق نه دی ادا کړی. تعالی ما هغه خوشحالي نه درکړې کوم چې ستا حق و. نن سبا کومې جګړې دي جي. اوس ګوره اوس که دواړه خبرې چې خاوند ما باندې څه حق دی د دې ښځې ما باندې څه حق دی نو زه ته یقیني خبره کوم جي جنت دی. ګورئ ښه الله جل شانه قرآن کې چې کله هغه کس ته مخاطب کېږي چې ای طلاق ورکوونکي یا نو یقیني د قرآن د الفاظ ته هم درانه شي. او نبی علیه السلام فرمایي په ټولو حلال څیزونو کې د ټولو نه چې ناخوښه عمل دی هغه څه دی هغه طلاق دی. طلاق او شیطان خپل تخت لګولی د سمندر باندې او ټول شیطانان ورته راځي. څوک وایي ما نن دا چلو کو ما نن هغه چلو کو وایي صحیح ده صحیح ده. یو پکې راشي یاره جي ما وایي د ښځو د خاوند منځ کې اختلاف پیدا کو او دغه اختلاف په وجه باندې دا غټ شیطان نه دا ورته وایي تر غاړه وځه د یخ کار دې کړی د یخه بخه کار دې کړی. اوس په دوه خاندانونه یو بل کې ونخلي او دشمنیانې به شي او په کلونو کلونو به دغه جګړې سټارټي را تر غاړه ووځه تا کار کړی دی. نو بهر کې ښځو خاوند هغه دی چې یو بل له حقوقو نه خبري یو بل ته دا نه وایي ټوله زندګي تېره شي او لږه کوتاهي یو بل کې راشي او لږه مسله لږ خواهشات پوره نه شي د کپړو د پیزار یا نور زندګي نو وایي ورته وایي ښځې زندګي درله ډېر اور کې ودرولې ده. خاونده کله چې ستا نکاح کې راغلی نو زندګي دې اور ده. نو اوس موږ دې اوس وګورو که نه. اوس ګوره یو زوی دی یو صحابي دی
د کار نه ستړی ستومانه رالی شپه کې رالی خپلې بیبي ته وایي وایي زما زوی راپاڅوه چې ما سره روټۍ وخوري بیبي ورته وایي هغه وایي اوده دی وایي ډېر ستړی شوی او وایي لږ بیمار هم دی وایي ته روټۍ وخوره وایي سبا به یې زه بیا راپاڅوم ته خپل روټۍ په آرام باندې وخوره او سبا به ورسره میلاو شي کله چې سبا شو خپله ښځه ورته وایي جناب وایي یو امانت څوک چاله ورکي او بیا یې اخلي او دغه کس امانت نه ورکوي خپل امانتدار ته نو آیا څه حساب دی خو دا به ډېره بېانصافي چې څوک ول امانت ورکړي او دا ول خپل امانت نه ورکوي هغه ورته وایي وایي ستا چې کوم زوی و الله امانت درکړو هغه الله اخیستی دی دنیا نه تللی راشئ وینه او ورته د الله بندې ما چې د بېګا ولې نه وي ما ته به دې ویلی وی چې غم هم شریک کلی وی تا ټول غم په خپل زړه باندې اخیستی دی ما ته خو به دې لږ ویلی وی چې زړه دې سپک شوی وی تا ټول غم په خپل زړه اخیستی هغه ورته وایي خاونده وایي ستړی ستومانه راغلی ما چې تا ته وکتل ډېر مزدوري دې کړې راغلی ستړی ستومانه نو ما تا ته کو ویلی وی ستا خوب به خراب شوی وی دې د وجې نه مې په خپل جګر خپل زړه باندې غم واغېست ما یې تا ته پته ونه لګي اوس وګوره ټوله شپه دې په آرام تېره شوه نو موږ دې وګورو جي خاوند لا کور ته نه یې راغلی ښځې ورته سر تړلی نو بهر کې ویړې اوږده شوه نو دا ډېره مبارکه رشته ده کم سے کم مونږ ودونه کو خپلو بچو له خپلو لوریانې خویندې لږې خبره و چې وایي د خاوند تا باندې څه حق دی خپل زوی له واده کوو لږې خبر کو ښځې تا باندې څه حق دی نو یقیني جنت دی هغه دنیا دا دنیا هم او دنیا هم جنت دی او مینه محبت به یو بل کې بیا ډېري بیا به د زړه نه و چې دا زما ښځه ده د زړه نه به و چې دا زما خاوند دی صحیح دی انشاءالله دا مې څومره ملګري تاسو ګورئ شیر کوئ ماشاءالله ډېر ملګري شیر کوي الحمدلله په لوی تعداد سره او بعضې ملګري تپوس کوي د یوټیوب چینل نو الحمدلله یوټیوب چینل هم دی مولانا اختر علي په نوم باندې دی زما خپل یوټیوب چینل دی نو تاسو له پکار چې هم سبسکرایب کړئ د هغې په ذریعه هم دنیا ته دا خبره ورسي او د فیسبوک په لیکه هم دنیا ته خبره ورسي صحیح دی انشاءالله څومره ملګري چې دا ګوري نو تاسو ټول شیر کړئ صحیح شو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین